أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا يتفضحون. سورة الحجر 58 نمبر آیت 68 نمبر آیت 68 نمبر آیت کی د لوط علیہ السلام او د قوم منځ کې چې کوم بحث شوی دا غي ذکر دی. لوط علیہ السلام چې کله دوی ولیدل چې کور ته راتاو شوی دی محاصره کړی دی هغه د دوی غ ناجایز ارادي لوط علیہ السلام ته معلوم وي. لوط علیہ السلام ورته یو نصیحت شروع کړ ورته ویلو چې دې عبس عمل اخر ضرورت سره که تاسو خامخا نفسانی خواهشات به تاسو باندې غالبي نو تاسو زنانه چې هغه اصل کې د پیغمبرانو روحاني لونه دي دا هغه خپل ضرورت په جایز طریقه باندې پوره کوي او دا د بشرمۍ کارونه تاسو پرې دوی مې کوي. نو لوط علیہ السلام ورته ویل چې ان هؤلاء ضيف یقینا دا زما میلمانه دي کوم فرشتي چې راغلي دي دا فرشتي زما میلمانه دي ځکه لا بجاندري نه وجو څوک دي مخکې موږ ویل چې دا د واقعي اولنې سر دی او کم تعارف چې فرشتو کړي دا غي ورستانه سر دی دا زما میلمانه دي فلا تفضحون تاسو ما مشرموي. لوط علیہ السلام سم شرمېږي. لوط علیہ السلام شرمېدل په دې طریقه باندې دي چې کله باندې میلمنو باندې حمله وشي او دا اوسو کې خبره قوم دومره خبره نه اوري میلمانه به سوچ کوي دا د علاقې مشر دی د خلک دومره خبره نه اوري دومره به شرم خلک دي نو هغه مشاري او حیثیت ته خراب ځکه چې د خلکو د مخ د مشر به عزت وشو خبره سوګ نه اوري ښکارا په خاره باندې سپک ښکاری. دویم درجه د میلمه به عزت کول د ښکارا په کار د کور به عزت ده چې کوربه بلا ژوندې او میلمه باندې به حمله کیږي نو ښکارا ده چې کوربه به عزت کیږي او بد ښکاریږي چې ته میلمه غیرت نشي کولای. لوط علیہ السلام ورته ویل تاسو د ما میلمنو باره کې ما مشرموي واتقوا الله حد الله نو ویریږي دا جرمونه مکوي میلمنو باندې حمله مکوي ولا تخزون ما مخفکوي. قالوا ان قوم ورته ویل اولم ننحك ایمن نه منی کړه ته عن العالمین د مخلوقاتنا دې څه مطلب دی. تفسیر باندې قرآن وایي چې دې کې دوه معنی موجود دي. قوم ورته ویل چې ګوره دې خبرونه ته منی کړي وي د خلکو سفارښونه براته نه کی چې دا مظلوم دی دا بی ګناه دی دا میلمه دی ته اچا سفارش براته نه کی او د زموږ څخه خو قصبه کو نو ته موږ منی کړه وي د مخلوقاتو نه چې بارا کې سفارش مبارک چې اس مخلوق سفارش مونږ ته نه کی او دیم احتمال دا چې بارا د میلمنو کې ته منی کړه وي یعنی ته موږ ویل چې کوړه میلمانه نه راولي او که میلمانه دراوسته موږ میلمه قربان نه پیژنو موږ داسې ورګړ خلک دې نه موږ منی کړه وي. قال نو لوط علیہ السلام ورته ویل هؤلاء بناتي دا زما لونه دي څوک یعنی د ساسو د زنانه چې کوم کورونه کې ناس دي دا زما روحاني لونه دي زګه د امت زنانه چې کوم دي د هر پیغمبر روحاني لونه ان کنتم فاعلین که تاسو کوونکی د کار لرم د هغې په جایز طریقه باندې خپل ضرورت پوره کړئ په مناسب طریقه باندې او دا د ناجایز کارون ته عبس کارون ته لاسونه مراغزوي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته ویل عمرک استف عمر می دی قسمی انهم لفی سکرتهم یعمهون چې یقینا دوی په خپل نشه کې یعمهون حیران یعمهون چې کوم دا حیرانتیا ته ویل کېږي چې بیخي لار ورکه چې په کوم طرف لاړ شي نو دوی په بے حیايي کې داسې لیونی شوی او چې بیخي حیران او چې کوم خبره او کوم کارو او یعمهون د زړه نوار د هم ویل کېږي چې ګناونه په دومره غالب شي چې پر ځل باندې سره قوت په ساله دومره حتی ورسېږي چې خبرت به نشي معلومه دا ډول معنی دي ځکه چې سمون خوري د عمرو کې نبی عليه السلام ته خطاب درسته په عمر باندې خصمي اگر چې ځینې علماء بل لار اختیار کړی دا غوي چې عمرو کې لوط عليه السلام ته وجه ستاسو په عمر باندې خصمي خود سره مانوي قرآن په دې باندې تحقیق کړی دی تفسیر روح المعانی حواله ور کړی ده کوم چې معتبر تفاسیر وکړي او چې په دې کې د امام بهقي رحمه الله قول هم شته دی دا شان د ابن مردویه قول پکې هم موجود دی کوم چې د ابن عباس رضی الله عنه نقل او مرفوع حدیث دی چې نبی علیہ السلام تعالی او است په عمر باندې قسمی او د دې ځکه نبی دا محدثین ثابت دی چې د نبی علیہ السلام مرتبه په ټول انسانانو کې په ټول مخلوقاتو کې اوچت ده ځکه یو پیغمبر په عمر باندې یو پیغمبر په سر باندې الله تعالی قسم نه دی خوړل د نبی علیہ السلام په عمر قسم خوړل است په عمر باندې قسمی
نو د دې نه نبی علیه السلام شان معلوم شو چې څومره لوی شان لري. مسله دې ذکر کې دا ده چې الله تعالی چې د چا په عمر باندې د کم څیز باندې قسم خوري دغه څیز اهمیت او د هغې مقدس والی لوی ته پکې اشاره چې دا مقدس څیز دی. نو د نبی علیه السلام په عمر باندې قسم خوړلو معنا دا ده چې نبی علیه السلام ذات ډېر مقدس او لوی ذات دی. خدا صفت د الله تعالی د چې په کوم څیز باندې قسم خوري نو هغه صرف تقدس ته به اشاره وي چې دا څیز مقدس دی، لوی مرتبه والا دی. په دې کې به د یری خبره نه چې ګنه دی نه یریږي نو ځکه په قسم خوړلی دی. پاتې شو انسانان مسلمانان نشي کولی چې د الله تعالی د نوم نه بغیر په بل چا باندې قسم وخوري. ځکه انسان چې قسم خوري نو قسم اصل کې کم شي قسم خوړل کېږي. نو دې معنا به دا چې دې نه زه یریږم که ما مخالفت د خپل قسم وکړو دا کس په دغه په کوم څه چې قسم خوړلی دی ته په ما باندې عذاب راوستی شي. نو انسانانو قسم په دې معنا کې دی. نو چې کله داسې شول نو حدیث مبارک کې دی چې چا د الله تعالی د نوم نه بغیر په بل شي باندې قسم وخوړو فقط اشرک شرک یو دا شرک راځي. نو د دې نه ډېر مسائل معلوم شو. خلک وایي ستا په سر مې دي قسمي، ستا د مور او پلار باندې مې دي قسمي، په جومات مې دي قسمي. دا ټولې خبرې شرکي خبرې دي. په خانه کعبه مې دي قسمي. ځکه د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د صفات او د نومونو نه بغیر په کوم څه چې قسم خوري به شرکي به راځي. که دا ستر دی که دا پلار دی که دا هر څوک چې دی لهذا قسم خورم چې خوري نو بیا هغه قسمونه خوره چې کوم شرعي قسمونه دي، ناجایز قسمونه مه خوره. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وستا په عمر مې دي قسمي انهم لفی سکرتهم یعمهون چې یقینا دي بخپل نشه کې حیران بیخي لیونی شوي عقلونه کار نه کوي حواس خراب تخپل پیغمبر خبر بیا مسار نه کوي. ځکه په حاشیه سي مرض دی چې څوک هم پکې اخته شي هغې ته نه د پیغمبر وینا ښکاري نو د عالم وینا ښکاري نو د یو مشر سپینګري وینا څه پې اثر کوي بلکې هغه لیونی جسې وکړو. الله تعالی وایي فاخذتهم الصیحة نو ونیو دوی لره چغ په دوی باندې چغه وارې شوې ده هیبتي اواز مشرقین په وخت راختلو د نور کې د اشراق په ټیم کې چې کله نور راخیږي دې ټیم کې به تیز هیبتي اواز شوې ده. الله وایي فجعلناها نو موږ ګرځاوو عالیها د پاسه دغه ځمکې سافلها لاندې ردینا دا ځمکه جبرائیل السلام اوچته کړې وه په دې بل مخې راوشتې وه نو لاندې طرف یې باندې شو او باندې طرف یې لاندې لاړ. وامطرنا موږ راورول علیهم په دې باندې حجارة کاڼي من سجیل د قرتکانو باران په دې باندې وشو د هغه خلکو باندې چې کم خلک په سفرو باندې بهر تللي په دې مرضونو کې اخته وو دا جرایم کړي وو هغې نه بعد د دې علاقې نه بهر تللي نو په هغې باندې ځای په ځای باندې کاڼي راورېدل او په کاڼو باندې مړه شو. دې ځکن کې د مشرقین ټکی راغلی دی بره مصبحین تر شي او چې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین د دې خلکو بنیاد به کټ کېږي په وخت سبا کې چې کله سبا شروع شي نو دوی به هلاک شي. دې ځکه کې اشراق ذکر شوی دی چې د در نور راختلو ټیم د دواړو منځ کې څه اختلاف او تضاد نشته. تضاد پکې په دې معنا سره نشته چې سهار څنګه ولګي د عذاب اثار شروع شو او بیا د عذاب جاری و تر دې چې نور راخوتو په دغه ټیم کې مکمله خاتمه وشو څه شی ته پاتې نه ختم شو. بیا به دې کې چې کوم خلک به سفر ته نو هغه باندې د کاڼو جدا باران شوی دی نو اثر کې د لوط علیه السلام په قوم باندې 3 عذابونه راغلي ام به د ګټو باران وشو ام به ځمکه الټه شوې ده ام چې کوم خلک ام په دې باندې د جبرائیل السلام په ذریعہ باندې یو هیبتي اواز شوی ده هغې باندې مړه شوی دی. تفسیر یسیر د ذکر کې یو واقعه ذکر کړی ده وایي په دې کې یو کس تللی او د خانه کعبې طواف ته تللی هلته طواف یې کړی د دې قوم کې په دې مرضونو کې ملوث داسې کېږي ډېر مجرمان داسې چې حج لمزي عمرې لمزي هلته کې دې تللی دی حج عمرې ته تللی دی په دې منځ کې به قوم باندې عذاب شروع شو نور قوم یې هلاک شو او دا سړی چې کله ولیدل چې یاره ما وظیفه ما اسمانې ګټه راغله تفسیر یسیر ذکر کړی دی چې غټه تقریبا چې و دا د خوم مره وه او کچې ګټه د منګي مره وه دا مقدار شی نه به د اسمان نه راورېدل او رسا به سړی وشت او پکې د ګټه باندې به سړي نوم هم لیکو چې دا په دې باندې لیکي. نو دا کس په خانه کعبه کې پټ شو خانه کعبې ته ننوت دننه ناست او بس نه راوتو ګټه باره په هوا کې ولاړه دغه قرتکاڼې والا ګټه په هوا کې پسې ولاړه وایي نو دې تفسیر یسیر ذکر کړی دی چې تقریبا صلیخ ورځې دې نه راوت دننه ناست او ویل چې دا ګټه په یو ځل لاړه شي زه به راوځم په دې کې اخر کې سوچ دا وکړه چې یاره داسې کار کوم چې د دې ور نه وځم منډه شروع
نو ګډ د اسمان نه راولېږي زه خو دې منډه وام دا به تشکیل نه شي خطا به شي زما به خطا کړي نو وجه دې یو وخت برابر کړه برخ په لا دنه وجه ګډ راورسېد دروازه کې وشت امړې دې خبر کې اگر شي څه کمزوریان زی په زمانه معلومیږي ځکه خبره دا ده چې د رسول الله سلام په زمانه کې خانه کعبه وکنه یو سور خدای دی ځکه د طوفان نوح کې د خانه کعبه تقریبا چې ختم شوی و اکثر علماء لیکلي دي چې خانه کعبه د بنیادونه پاتې شو او نور اسمان ته چته شوی دی هغه خانه کعبه چې کوم د محمد سلام جوړ کړی و په طوفان نوح کې لیکن ځینې علماء اقوال دا دي چې نه خانه د طوفان نوح صرف په عراق کې و بهر نه او باغ ټیم کې انسانان هم په عراق کې اوسېدل بهر نه اوسېدل د نوح علیه السلام په زمانه کې نو بیا په دې کې بحث ته چې یاره د عذاب په ټوله دنیا راغلی دی خانه کعبې ته رسېدل دی که نه رسېدلی او دویم دا او یا دا چې رسېدلی دی نو دا یو داسې اقوال چې په قرآن او حدیثو پکې صراحتاً څه اقوال نشته دا خبره شکمنه پاتې ده نو په دواړه طرف ته پکې دلایل شته څوک وایي چې د علماو ځینې رایې دا ده چې د عذابو د نوح علیه السلام طوفان په عراق پورې محدود بهر نه او څوک وایي چې نه دا په عامه ټوله دنیا باندې راغلی دی څوک وایي په هغه ځایونو راغلی چې په کومو ځایونو کې انسانان نو په عراق کې هم راغی او مکه کې هم د عذاب عربو کې د عذاب دلته انسانان موجود به هر حال باندې دا قول داسې د چې نه څوک تردید کولی چې ځکه احتمالات پکې شته او نه تصدیق کولی چې ضعیف قول هم دې ته ویل کېږي چې قرآن او حدیث سره تضاد نه وي خو هلته کې د ثبوت دلایل چې کوم دي نو هغه کمزوري نو دا یو واقع پکې تفسیر یسیر ذکر کړی دی چې په دې طریقه باندې دغه سړی هم مړ شو فجعلناها نمغرزول عالیه د پاسر د ځمکې سافله لاندې وامطرنا من راورب علیهم بدیمان حجاره غټي من سجیل د قرتکانو غټي پر اوریدل چونګې د دې خلکو جرایم ډېر عجیبه او ناشنا نو بده وجه عذاب به هم په ناشنا طریقه باندې راغی درې عذابونه تر یو ځای شو دې کې شرعي مسله باندې بحث یې راکړ سړی د جرم مرتکب شي نو بشریت محمدي کې سزا سره پدې کې یو قول د امام شافعي رحمه الله دی او امام شافعي رحمه الله وایي چې کله شرعي نظام موجودي د شرعي نظام موجود پکې ضروري دی ځکه چې حدودات د عام سړی نشي نافذولی دا به نظام نافذوي حکومت به نافذوي حکومت څه ته ویل کېږي حکومت ته ویل کېږي چې د هغې څخه نظام عدالت تعلیم اقتصاد او دغه شان کې معیشت او دغه شان کې دفاعي نظام دا به ورسره وي دا ادارې چا سره هغې ته حکومت دا ادارې چې ورسره نه هغې ته حکومت نشي ویل کېدی یو خاص اسلامي جماعت هم د حدودات نافذولی نشي هغه اسلامي جماعت دی خو دومره د ادارې ورسره نشته نو دا به جماعت وي خو دا به حکومت نه وي دا به نظام نه وي نو نظام داسې خاص اداره دا تعزیرات چې کوم دي زواجر دا نافذولی شي او زجر ته ویل کېږي چې دا پر حد نه لازمي کمی حتی به نه رسي حد نه کمی خدا حد نشي نافذولی نو اوله خبره دا ده چې اسلامي جماعت دا سزا نشي ورکولی نو حد چې نافذي کې د لپاره یو نظام موجود اسلامي نظام به موجودي بل دا حد به د اسلامي نظام په لاس باندې عام کس به نه ورکړي اوس اسلامي نظام موجود دی داسې جرایم والا کس دغه شو گرفتار شو شرعي شواهد سره گرفتار شو دې به کوم سزا ملایويږي امام شافعي رحمه الله وی دا به ورته واچي دا به وسېږي ختم بيږي امام شافعي رحمه الله دلیل کوم زګین نه نسی نو امام شافعي رحمه الله دلیل د خالد بن والد هغه واقع نه نسی چې په کومه زمانہ کې علي رضی الله عنه د مدینه منورې خلیفہ او خالد بن والد په شام کې په جهاد باندې لګیاو جهاد وکاو عراقي قبضه کړل چې په دې منځ کې یو دوه ځوانان د قشنګ گرفتار شو خالد بن والد راواخستل مدینه منورې ته راورېګل چې الته کې به اسلامي نظام تاسو له سزا درکې بل سزا باندې زنه پويګم څنګه سزا ولا پکار لہذا الته کې به باندې علماء پاسو کې نو د علي رضی الله عنه په خلافت کې صحابه کرام راجم شو بده باندې بحث وکړو ته کافي بحث نه بده ته جمانه ورسېدل چې د دوانه دی وسې زری شي او دا وسې زری شو ورته واچول شو په دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقریبا 3 اقوال مشهور دي یو قول پکې دا د دا به ویس یو لوړ زګین ته وخیږي لاس په بده ولته تړلې خو به شرط د دې باندې چې د دوانه مجرمان د جرم پر رضا سره کړي که بده کې جبر شي او مظلوم به د دې سزا نه مستثنا هغه به نه نیول کېږي دا که ظالم نه ولې کېږي زورور مظلوم به پاتې کېږي خو که د دوانه رضا او بیا دوانه گرفتاریږي نو دا به بیا ویس یو لوړ کمر ته بیا وخیږي د زګین ته بیا وخیږي چې غالب شک دا چې دین سره وګرځول شي ژوند نه پاتې کېږي دا غینه به راګزار کی
نو به قسمت خپل لکه ژوندې پاتې کیږي که هر څه چې ورسره کیږي که ژوندې پاتې شو نو دوباره به کار نه لري بس دغه پوره ده. دویم نه دا چې دیوال په ور واچي که ژوندې پاتې شو بیا دوباره به کار نه لري ډېرې پرې زخمی شي روغ پاتې شوی بیخ شي. او درې مدار چې اوبو ته به گزار کی. اوس دې ځکه کې د امام شافعي رحمه الله قول ځان شو د امام ابو حنیفه نه طریق وال مشهور شو. او څلورم پکې دا دی چې اسلامی حکومت ته اختیار دی چې کوم سزا ول ورکړي کبه وری سیسي کې دیوال به راچي کې کلور زګین نه راګزاري. او دا ټول اقوال چې راجمه کینو اصل کې د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهادي اصول دی چې هغه سزا لري د کس ته میلاو شي چې کوم سزا مانی د جرم خاتمه کیږي. نو وس جرم خاتمه چې د کې حدودات او معنا دا د عوام د جرم دوباره ونه کی دا معنی ده. نو وس د جرم مخنیوي ته کې نو د ارز زګینی عادات اخلاق بدلی د ځینې ځګینی خلک صرف د ور نه یریږي لکه د شام خلک د صرف د ور نه یریږي نور عذابونو سزاګانو ناغه عام یری نه کیږي کلک خلک دي. ځینې خلک د چې د خارید اواري خلک عادل ور زګین معمولی زګین نه مرتنګری نشي یریږي. نو وس هغه د ور زګین نه یریږي نو د اوارز مګي سړی چې دغه نه یریږي د ور زګین نه یریږي د ور زګین نه راګزار کا. ځینې علاقې نه چې وچی علاقې او به کې نه چینی منی پیپونه خلک په مناسب انداز باندې په کې ملایويږي چې خلک ژوند پکې تیریږي نهرونه دریابونه پکې نه نو هغه د ډیرو بونه خلک یریږي د خلک د ډیرو بونه یریږي. نو داسې خلک چې کوم د ډیرو بوته ورواچو چې با نور باندې hebat راشي داسې کارونه کوي. لیکن ټول اقوال دا خلاصه دا شوله هغه سزا بوله حکومت ورکړي اسلامي امیر به ولا ورکړي چې د کوم وجه باندې د جرم خاتمه کیږي. دې ځکه کې یو خبر یا ساتي چې یو خبر امام شافعي رحمه الله ته منسوب ده بيخي دروغ او بي بنیاد ډېر خلکو نه ماورید الله چې غزا ډېر خلک به وایي. هغه وایي چې امام شافعي قول دا دی چې دوه سپېړې ولا ورکې نه پوره دي دا قول په هیڅ ځای کې موجود نه دی په هیڅ کتابونو کې موجود نه دی. او بلې باندې ضم الهوا کې امام ابن جوزی رحمه الله ډېر تفسیری بحث کړی دی. خدا رسټوډ والا قول به بيخي نشته دا اس دروغ قول له امام شافعي ته منسوب کړی دی. په دې وجه باندې چې یو شیطانی سوچ ته چې دا جرم کچې ښکار چې سپک ښکار شي چې دا دوه غټ جرم نه دی حالانکه دا ډېر بدترین جرم دی. درود علیه السلام د واقع خلاصې تاسو ته اندازه لګېدلې. الله تعالی و ان فی ذلک یقینا بدی واقعا کې الا آیات ډېر نخې دي للمتوسمین د پاره د پویدونکو خلکو. متوسمین هغه خلک چې په نخو باندې پویږي د نخو سبق اخیستی شي. نو دې کې ډېر نخې دي للمتوسمین د پاره د خيارانو خلکو د سیمویل شي. دغه څنګه نخې دي یو نه خدای د کوم خلک د دین او د شریعت مخالف شي سره عام بغاوت راپاسي کې ښکارا په ښکارا باندې جرایم شروع کی. الله تعالی په دې دنیا باندې د خلکو سره کم سزاګانې ولور کړې دي او د دنیا په څنګه ورانه کړې ده. نو دا سبق شو دا نه خښوله چې کوم خلک ګناهونه کوي دنیا به هم ورانېږي دنیا به بربادېږي تخریب دنیا وشي. دویمه دا ده چې الله تعالی نظام داسې دی چې بغیر د ظاهري اسبابونو څنګه قوتونه غنس کولای شي څنګه قوتونه تاسو نس کولای شي. لہذا هر قوت لره هر قوم لره یو فکر پکار دی چې کوم څومره مډیر شو او څومره وسایل پیدا کو جدید ماډرن وسایل پیدا کو افرادی قوت زمنګ سیوا شي خو چې کله موږ د الله تعالی او دشمنان شو د الله تعالی عذاب مخې ته زموږ هیڅ شی کار نه وګړي هر څه باندې کم کیږي. دغه سبقونه به غټ سبقونه دي چې موجود دي. دریم سبق پکې دا دی چې کوم خلک په دین او شریعت باندې عمل کوي کدا څومره لګي څومره بے وسایل شي خو اخیرا نه فتح او ګټه پر دی په لاسونو کې. لوط علیه السلام ته وګوره چې خپل ځانانه مخالف ده او لوط علیه السلام سره د انقلاب تقریبا 3 کسان څور کسان ور سره دي نور څو کسان نشته. بیا هم انقلاب روان دي د قوم سره مخالفت او جنگ روان دي. اخر کې لوط علیه السلام بچ کیږي او دغه مسلمانان ملګری باغ ټول هلاکیږي او دمنه پاتې کیږي. دا د خبرې دلیل شو چې حق پرستی داسې یو څیز دی چې بده کې لګواله کمزورواله دا عیب نه دی دا شکست علامات نه دي بلکې چې کله ته په حق باندې وي نو کته څومره لګوي څومره کمزورې بس تا غټلې دا ته کامیابی او په دې لار کې شهید وي شهادت لوي شي دي کدی کې تا کړهونه تیرول هغه اجر سیوا کوي کبه دې کې دا هجرت وکړو ژوند نو مزید ژوند نصیب شو د الله تعالی بندگی به کې بیا هم ګټه او کامیابی ده. لہذا حق پرستی دا فتح ده او باطل پرستی دا شکست. حق پرستی کې د وسایل او د افرادو نه بغیر هم ګټه ده او باطل پرستی کې ډېر افراد او ډېر وسایل سره بیا هم شکست. نو دا به کې نخښ شوی د عقلمندو خلکو لپاره. الله وانها لبسبيل مقيم یقینا دا واقعیا په هغه لار کې ده چې برابر لار ده مقیم دایمي لار ده څنګه برابر لار سیده لار ده
کله چې سړی د مکې معظمې نه شام ته ځي تجارت دا په سیده لار کې دا واقع شوي ده په بخي په لار کې دا واقع راځي الله تعالی سلام دا واقع په لار کې راځي په دې باندې لار نو مطلب شو یعنی عربو خلکو له پکار د چې دغه ځای باندې تجارت ته ځي شام ته نو درود علیه السلام علاقې نه دی عبرت واخلي چې د دین مخالفین الله تعالی به کوم ځامونو هلاک کړي دي او بیا د ځان سره احساس پیدا کی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنی دوی کوي نو مخکې مثالونه سبقونه موجود دي هغه چلو به وشي ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیه خامخ نخدا للمؤمنین مؤمنانو لپاره دې ځکه د مؤمنانو ذکر وشو برا متوسمین ذکر شوی وجه دا چې د دې واقع کې خو عبرت او سبق د هر چا لپاره موجود دی لیکن قاعده د صرف مؤمنان خلک اخلي ارسو ته پیدا نه اخلي ځینې خلک صرف د سیل د لپاره زی ځینې خلک صرف اسی د وخت لنډۍ د لپاره زی لیکن حقیقت کې د دې نه پیدا هغه خلک اغستې چې کوم ایمان لري او د الله تعالی یې رب کې موجود دی